جی نو ان شاء الله العزیز نن به مرکب جاری وایو او د مرکب جاری دوی سی دی اولی سی تجار وای یا حرف جر ورته وای او دویمې سی ته مجرور وای او دا مجرور به همیشه اسم وي مجرور به همیشه اسم وي او دا جار چې دا د حرف ویلی شي نو دا دواړه جار او مجرور چې ملاو شي دی مرکب جاری جوړیږي مرکب جاری او ما تاسو ته هغه اشعار لیکلي مو غالبا چې حروف جاره او 17 حروف جاره دي او د دې اشعار هم لیکلي باو تاو کاف لام واو منذ مزخلا رب حاش من عدا في عن علا حتى الى نو دا حروف چې راته یاد وي نو دا به انشاءالله بیا په استعمال کې آسان وي او دا اسما چې څومره ما دا حروف چې ما څومره مو وي دا به همیشه د اسم نه مخکې لګي د فعل او د حرف سره د دې څه کار نشته حرف خو دا پخپله دي او د فعل سره څه کار نشته دا به همیشه اسم سره لګي دا اسم نه مخکې به لګي ټیک شو جي لکه مثلا ګورئ دا فی حرف جر دی نو فی مسجد دا مسجد یو اسم دی نو دا حرف جر دی دا فی او المسجد چې دی دا اسم دی نو جار او مجرور مل کر مرکب جاری جار مجرور مل کر مرکب جاری ہوا ٹھیک شو جی دغه شان جی بالله وګورئ بالله دا با حرف جر دی الله مجرور دی دی مجرور ته وګورئ اسم دی کنه او دلته کې وګورئ فی المسجد دا فی حرف جر دی کنه المسجد ته وګورئ دا اسم دی کنه دی ٹھیک شو جی دغه شان علی الکرسی علی الکرسی دیتا وګورئ دا علی حرف جر دی دی کرسی ته وګورئ دا اسم دی کنه نو دا حروف جاره همیشه په اسم د اسم نه مخکې لګي موږ طالبان وایو حروف جاره په اسم داخليږي مطلب دا چې د اسم نه مخکې دا حروف جاره لګي نو حروف جاره کې دا 17 چې دی په دې کې د 10 ډیر زیات استعمال لري نو ان شاء الله نن هغه 10 ټول لیکو جی ابل مخکې ورځو کې مونږ لګ خو لیکلیو او ان شاء الله نن به دا 10 ونه ټول لیکو ٹھیک شو جی چې کوم په قران کې ډیر زیات استعمال لري په حدیثو کې استعمال لري په قران کې استعمال لري ان شاء الله العزیز نن هغه لیکو هجی په حروف جاره کې اول نمبر چې دی کنه جی هری صاحب دا کوم چې بورډ صفا کول او بورډ اخوا دی خوا کول نو دا کټینګ به بیا کې ها او دا کوم اضافه دا بیا دوباره اوري نو چې کوم اضافي خبرې پکې مونږ کوو یا پکې اوس ملګری سوال معلومو کې کولې شي ها دکې بیا مونږ کټینګ کوو صحیح ده کټینګ طریقه به راته زه وښیم هغه شان دی به پکې بیا کې صحیح ده دا اوس کوم خبرې ما وکړې دا به بیا کټ کې طریقه راته زه ښیم انشاءالله خجی په حروف جاره کې اول نمبر چې دی کنه حرف جر با ده اول نمبر با ده او دا با به همیشه زیر سره خجی همیشه حروف جاره کې چې کوم با جاره ده کنه دا به همیشه زیر سره وي او موږ په پښتو کې وایو د دې معنی ده سره په پښتو کې موږ وایو سره ٹھیک شو اردو کې معنی ده کې سات ٹھیک شو جی نو ګورئ اوس زه وایم قلم سره لکه زه لیکل کوم که نه په قلم سره لیکل کوم قلم باندې لیکل کوم یا قلم سره لیکل کوم نو بیا به څه وایي داسې د القلم نه مخکې به با جاره ولګې بالقلمي خو دا یاد وساتئ حروف جاره د اسم نه مخکې لګي او اسم کې یو تبدیلي راولي تبدیلي یاد وساتئ همیشه به اسم حالت جر ته اړئ زیر به ورکئ همیشه به اسم جر کوي ٹھیک شو جی ها دغه شان جی بل وګورئ ما تاسو ته وختي ولیکه بالله بالله لفظ الله مجرور شو با حرف جر لفظ الله مجرور جار مجرور مل کر مرکب جاری ٹھیک شو جی دغه شان دی مونږ سره یو ګورئ دی خوا دا مرکب اضافي او مرکب ناقص مونږ سره دی نصر الله دا نصر الله چې دی نصر مضاف الله مضاف الیه ٹھیک شو اوس دا خو دا یاد وساتئ حروف جاره همیشه
په مضاف باندې داسې مرکب اضافي چې پکې راشي نو حروف جاره همیشه په مضاف باندې عمل کوي، په مضاف الیه نه کوي. مضاف الیه همیشه مجرور وي که نه، په مضاف باندې به دا عمل کوي. نو دې سره چې کله با ولګي که نه، با جاره زیر والا، نو دا نصرو دی که نه، دا به نصري کی بنصر الله. نو معنی سره د الله مدد سره. او تاسو ته ما ویلي که نه جي د حروف جاراو کې اول به موږ د مجرور معنی کوو، بیا به د حرف جر معنی کوو. ٹھیک شو جي؟ داسې به نه وایو ها سره د قلم، نه، قلم سره، سره د الله، نه، الله سره. ٹھیک شو؟ سره د مدد د الله، نه داسې نه، د الله مدد سره، د الله مدد سره. نو په حروف په مرکب جاری کې به اول د مجرور معنی کې، بیا به د حرف جر معنی کې، چې صحیح طریقې سره معنی کېږي نه. نو دې طریقې سره به انشاءالله معنی کوو جي. او اذن نه دی، اذن اجازت ته وایي. اذن الله، اذن الله معنی ده د الله اجازت. ٹھیک شو؟ اذن الله د الله اذن، اذن الله دا اذن مضاف ته، الله مضاف الیه. ٹھیک شو؟ اوس دې نه مخکې زه با جاره لګوم، نو د اذنو دا حمزه نه دی، دا خو به په دې حالت کې پاتې وي، دا خو به همداسې وي، خو د دې دا حرکت نه دی، دا زیر دا به ختم شي، او دا به داسې ختم شي. دې سره به زه با جاره ولګوم. حرکت هم نه ختمېږي حاجي، با به په خپل ځای لګېدلي او با حرکت به هم په خپل ځای وي، ځکه دا حمزة الوصل نه دی. ٹھیک شو؟ نو باذن الله، نو دا اذن دی که نه، دا به اذن شي باذن الله، دا الله اذن سره. ٹھیک شو جي؟ ښه ګورئ جي، بل یو دی مشهور، اسم الله، اسم مضاف ته، الله مضاف الیه. اوس په چې زه کله دې سره با جاره لګوم نو دا به د اسم باندې عمل کوي، په اسم کې به تبدیلی راولي. ٹھیک شو؟ نو دې نه به دا حمزه ختم شي، د دې حمزه په ځای به با جاره ولګو، بسم الله. او دا اسمو دی که نه، دا پیش دا به زیر کې بسم الله. ګوره اذن کې راغی، خو دې ته مونږ حمزة الوصل وایو، حمزة الوصل. د اسم دا حمزه حمزة الوصل دی، او د دې اذن دا حمزه ذاتی دغه دی، د ذاتی دی دا حمزه، د دې اذن دا حمزه ذاتی دی، او د دې اسم دا حمزه نه دی، دا هم پکې اضافي راوستی دی. دا اسم نه دی، اسم دا اصل کې سمون و، سمون دا اصل کې سمون دی. ٹھیک شو؟ نو دا بیا دی نه بیا مونږ اسم جوړ کړی، نو بیا پکې دا حمزه مونږ راوستی دی. اوس هغه که تاسو ته دونه تفصیل سره ویم نو بیا دا سمون دې کې د امامانو اختلاف دی، څوک وایي چې دا سمون دی، ٹھیک شو؟ څوک وایي سمون دی، خپل خپل اختلافات دي په دې کې، نو هغه پکې اډول موږ څېړو نه. ٹھیک شو؟ نو دلته مونږ دا حمزه بیا راواغستو، دا واو نه دی، واو دا واو یې ختم کړی دی، د واو دا تنوین نه دی، دا یې دغه له ورکړی، میم له ورکړی، او د میم دا دغه نه جزم دا یې دې له ورکړی دی، او دا زیر یې بې طریقې ختم کړی دی. نو بس دلته کې بیا دا سین خو ساکن شو، ساکن په شروع کې نه ویلی کېږي، نو دې لپاره حمزة الوصل یې راوړو، د اداګۍ دپاره، د ویلو دپاره یې دا حمزه راوړو والله. ٹھیک شو جي؟ نو دا دغه سمون نه اسمون شو، اسمون د سمون نه اسمون شو. او بیا چې موږ سره دا مضاف کېږي نو په مضاف باندې تنوین حرام دی، یادم دی، نو هغه به اسمو شي، او الله ورسره رستو لګوانه اسم الله. نو بیا چې کله دې سره با جاره لګي که نه، دا حمزه او دا حرکت دا دواړه به ختمېږي، ځکه دا خو مونږ اضافي راوستی و که نه، دا سین نه ویلی کېدو، نو دا هم ورله راوستو، دا به کې هغه درېمګړی و. نو بس مونږ ویل اوس چې کله د نه مخکې بل اصلي کس راځي نو دا به بیا ختمېږي، د ده ډیوټي ختمه شوه. ٹھیک شوه؟ نو دا اسم الله نه څه جوړ شو؟ بسم الله. ٹھیک شوه؟ او عرب بیا دغه هم داسې کوي، رسم الختم داسې وي، هغوی داسې اکثر لیکي جي.
با دومره غټه ولیکي بسم الله. نو با حرف جر اسم مضاف او اللہ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر با کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر مرکب جاری. صحیح شو جی؟ ها دغه شانتې ما تاسو ته مخکې بل لیکلی وی الحق دی، الحق اوس چې ورسره با ولګي نو بالحق به شي. اصل کې دا مخکې الحق با جاری د وجې نه بالحق شو. ٹھیک شو. النصر نا الصبر، الصبر الصبر دی با جاره چې ورسره ولګي د حمزه صرف دا حرکت ختم شو نو بشي بالنص بالصبر بالصبر. صحیح شو جی؟ آسان مشکل ہونا ہے. ها اوس پکې مخکې ګورئ جی دویم نمبر ته ګورئ جی تا. یو تا جاره ده جی. دا تا جاره چې ده که نه دا د قسم دپاره ده، قسم. او دا صرف د الله ذات سره لفظ الله نه دی، الله سره دا خاص ده، بل څه سره دا نشي ویلی. لکه اوس مثلا څوک په یو بل څیز باندې قسم خوري که نه، ټیک شوه، نشي خوړی، داسې نشي ویلی تل قرآني، نه نه نه، صرف تالله دا صرف الله سره خاص دی. او دا حرف جر دی او الله له به زیر ورکوي نو دا بیا ویل کېږي تالله، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. ٹھیک شو. تاللہ اللہ کی قسم. ابراہیم علیہ السلام څه فرمایل؟ وی تاللہ لاکیدن اصنامکم، الله په ذات قسم زه به ضرور به ضرور ستاسو دې بتانو سره برابروم به الله. ٹھیک شو. نو تا جاره ده دا صرف الله سره خاص ده. ٹھیک شو. دې نه پس چې دی که نه 3 نمبر واو دی. واو نو دی واو تا هم واو قسمیه وای، واو قسمیه. دا واو قسمیه هم د اسم نه مخکې لګي او د اسم له زیر ورکوي. دا واوونه دوه دي جي، دوه دي. یو واو داسې دی که نه چې هغه اسم له زیر نه ورکوي. داسې دی جي حامد و محمود. وګوره د اسم نه مخکې چې د دې واو نه مخکې چې کوم اسم دی په هغه باندې هم تنوین دی، د دې واو نه پس چې کوم اسم دی د هغه باندې هم تنوین دی، دلې حرکت نه دی بدل کړی. نو دې واو ته وایي واو عاطفه. دا په خپل ځای را روان دي ښه، دا صرف پوهیم هم پې چې واو دوه قسمه دي. دا واو نه دی دا اسم کې تبدیلی نه راولي. نو چې کم واو په اسم له زیر نه ورکوي بس دا غټ علامت یاد وساتئ. کم واو چې اسم له زیر نه ورکوي پوه شه چې دا واو عاطفه دی، دا واو قسمیه نه دی، واو عاطفه دی. نو زمونږ واو عاطفه سره کار نشته، زمونږ واو قسمیه سره کار دی. او د دې واو قسمیه مطلب هم قسم دی. او دا الله پاک په قرآن کې ډیر زیات په دې قسمونه خوړلي دي. ٹھیک شو جی؟ قرآن کې الله پاک فرمایي والشمس، والشمس اصل کې شمسو دی او د واو قسمیه د وجې نه والشمس شو. والشمس په نور مې د قسم وي، الله پاک دا قسمونه خوړلي وایي په نور مې د قسم وي. ٹھیک شو جی؟ والشمس، والشمس. ها دغه شان والقمر په سپوږمۍ مې دې قسم وي. ٹھیک شو. والنهار وګورئ اصل کې نهارو دی، واو د وجې نهارې شو. والنهار په ورځ مې دې قسم وي. ٹھیک شو. واللیل اصل کې اللیل دی، واللیل په شپې مې دې قسم وي. والسماء
السماء له زیر ورکړی دی. نو وګورئ دې واو ټولو له زیرونه ورکړي که نه، والشمس والقمر والنهار واللیل والسماء، ٹھیک شوه، والطارق والفجر والتین والزیتون، وګوره تین لیم زیر ورکړی، والزیتون زیتون لیم زیر ورکړی، وطور سینین دغه توري لیم زیر ورکړی دی، وهذا البلد الامین دغلته کې زیرونه ورکړي دي. ٹھیک شوه. والضحا دا خو مونږ والضحی نشو ویلی، سبا اشاره چې وکړي هغې ویلی شي، والضحی وایي. ٹھیک شوه. نو دا د واو قسمیه د وجې نه دې دغه کړی دی. والسماء والطارق، ٹھیک شوه، او دغه شانتې چې دی والفجر وليال عشر والنجم، ٹھیک شوه، دې ټولو له یې زیرونه ورکړي. نو دې واو ته واو قسمیه وایي، او دې واو ته واو دا حرف جر، او دا دې خوا چې ورڅه کم اسم دی چا کې چې تبدیلي راوستې ده دغې ته مجرور، جار مجرور جار مجرور جار مجرور، دا ټول جار مجرور مل کر مرکب جاری. جی واللیل شپې ته وایي، په شپې مې دې قسم، والنهار دن ته وایي، په ورځ مې دې قسم وي. ټیک شو جی. چې د کم واو نه پس اسم وي او هغه باندې زیر وي نو پوه شئ دا واو قسمیه دی. بس اوس ما خو تاسو ته دې نه مخکې یو واو عاطفه مو لیکو چې هغه نه پس په یو اسم وي هغه کې به تبدیلي نه وي، هغه نه مخکې چې کوم اسم وي عمقه شانتې اسم به د دی واو نه پس هم اسم وي نو دغې ته واو عاطفه وایي، او چې د کم واو نه پس دا یو اسم وي او هغه باندې زیر وي پوه شئ چې دا واو قسمیه دی. کومه؟ او والشفع والوتر، ٹھیک شوه، څنګه والفجر وليال عشر وليال عشر څنګه دی اوس دی والشفع والوتر واللیل اذا یسر واللیل اذا یسر، ٹھیک شو. نو دغه شان دی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس، په نفس باندې قسم خوړلی، ونفس وما سواها، ٹھیک شو. دغه شان دی وبس بیا ځه واللیل اذا یغشا، دغه شان دی وبس ګورئ ښه والسماء ذات البروج، ٹھیک شو. بالکل دغه شان بیا چې وبس داسې مخکې نور ځای نو ځای په ځای چې سوچ نو دا واو قسمیه نه دی، دا ځای په ځای راغلی دی، او واو قسمیه معنی قسم دی. والشمس په نور مې د قسم وي، دا الله پاک دا قسمونه خوري. الله پاک په سوره تین کې چې څلور قسمونه وخوړل، والتین په انځر مې د قسم وي، والزیتون په زیتون مې د قسم وي، وطور سینین په طور سینا غر دی که نه په کوم باندې چې موسی علیه السلام سره الله پاک هم کلام شوی نو هغې باندې قسم خوړی. وهذا البلد الامین، او په مکه مکرمه باندې هذا البلد الامین امن والا ښار، نو هغه مکه مکرمه دی چې او که نه دي. هذا چې دی دا خو ما تاسو ویلو مبني دی، دا دته اسم غیر متمکن وی، نو دا مبني دی، نو دا هذا د وجې دا زیر کې دی. دا د دې لپاره خوړلي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. څلور قسم یې وخوړل، څلور ګوره څوک چې یو قسم خوري که نه، ځکه یو قسم خورم په یو خبره که نه، نو زه د هغې خپلې خبرې د پوخوالي دپاره قسم خورم که نه، مضبوطیا دپاره چې یقین سره درته وایم والله داسې شوي دي. نو الله څلور قسم وخوړل، او د څلور قسمو نه بیا پس وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې ما انسان ډېر حسین و جمیل سانچه کې او نمونه کې جوړ کړی دی، ډېر ښکلې طریقې سره مې جوړ کړی، حسین و جمیل مې جوړ کړی دی. بیا د الله تقسیم دی، که چاله تور رنګ ورکړی، که چاله سپین ورکړي، خو کله هم الله داسې نه دي کړي چې یاره دا پوز یې درله دې ځای کې لګولې، دا غوږ یې درله یو دلته لګولې، یو دلته لګولې، دا سترګې درله یو دلته لګولې او بل یې درله دلته لګولې، بالکل یې نه دي کړي. قسم دی وګورئ ورته څومره په ښکلي انداز کې الله جوړ کړي، لاس یې درله په خپل ځای لګولې، خپې درله په خپل ځای لګولې.
او جی قد افلح من زکاها دغه چې کوم دغه کې وي که نه. نو وګورئ څلور قسمه امام ابو یوسف رحمت الله علیه په زمانه کې یو بادشاه و که نه هغه خپلې ښځې ته ووي د شپې داسې کمره کې پروت نو روشندانو کمره کې که نه نو هغه روشندان کې سپوږمۍ په نظر ورته راغله نو خپلې ښځې ته ووي که ته د دې سپوږمۍ نه ښایسته نه یې که نه ته په ما طلاق یې. نو بیا چې سارې راپاسې وي هلکه وایي ما دا څه بکواس کړی زما ښځه خو د دې نه ښکلې نه شي کېدی. نو بیا د باچا و که نه د زمانې ټول دغه یې راوغوستل علما لوی لوی شیوخ یې راوغوستل او ورته یې یاره ما داسې چل کړی ټولو ورته یې یاره طلاقه ده وایي نه شي کېدی وایي دا په یو قانون وایي ستا ښځه سپوږمۍ نه ښایسته کېدی شي. چېرته په یو بل علاقه کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته پته لګېدلې هغه وایي چې یاره لکه وایي دا هغه علاقې علماو خو ټولو فتوا ورکړې ده چې یاره دا خو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ډېره چرچه وه په هغه زمانه کې هغه ته پته لګېدلی هغه راغلی دی چې راغلی دی دې خلکو د ماښام جمعې ته مخکې کړی چې ماښام جمعې ته یې مخکې کړی وایي راشه ویله موقله هغه وایي والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر في احسن تقویم یو ملا آواز وکړي لقد خلقنا الانسان هغه وایي بیا وایي لقد خلقنا القمر في احسن تقویم بیا ورته ټولو آواز وکړو وایي لقد خلقنا الانسان بس سلام راګرځولی چې په درېیم ځل یې ورته وي وایي د الله بندګانو الله څلور قسم وخوړو الله پاک د څلور قسمونو نه پس وایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم او ما قمر ویلو تاسو دلته کې په خپله ګویا شوئ چې نه انسان الله ښکلی جوړ کړی دی سپوږمۍ ښکلې نه ده جوړه کړې که نه او ټولو تندي له لاس را خلاص کړو چې او فقاحت دې ته وایي که نه چې الله چاله دا فقاحت ورکړي که نه دا ډېر لوی نعمت وي. نو دغه دا څلور قسمونه الله خوړلي دي او هغه هم واو قسمیه سره خوړلي دي که نه نو دا واو قسمیه دی نو د یو خبرې د مضبوطیا دپاره په دې باندې الله پاک قسم خوري ٹھیک شو او الله پاک ته قسم څه ضرورت دی خو صرف د هغه یو څیز اهمیت درته بیانوي چې هلکه ګورئ دا څیز دونه اهم دی چې الله پاک پې قسم خوړلی دغه کې نه تاسو په حدیثو کې اورېدلي نبي علیه السلام اکثر فرمایي والذي نفسي بیدي زما د په هغه ذات قسم وي والذي نفسي بیدي په هغه ذات مې د قسم وي چا په لاس کې چې زما قبضه د چا په لاس کې چې زما ساه ده که نه او زه د چا په قبضه کې مو وي په هغه ذات مې د قسم وي که نه نو هغه احادیثو کې واو قسمیه ډېر استعمال دی ٹھیک شو نو دغه واو قسمیه دې نه پس بیا بل یو 4 نمبر دی هغې ته کاف جاره وایي جي کاف جاره ٹھیک شوه دا کاف حرف جر چې دی که نه دا مونږ په پښتو کې وایو پشان وایي کتاب پشان قلم پشان غر پشان سپوږمۍ پشان ستوري پشان نو اردو کې دا دی معنی ده کی طرح یا جیسے سورج جیسے ٹھیک شو په پښتو کې مونږ وایو پشان هر ځای کې زیرونه اچو په دې مې زیر واچو ښه ګورې وایي دا کاف جاره دی ښه کاف جاره دی اصل کې یو اسم دی هغه موږ سره داسې دی جی الحمارو خر ته وایي که نه الحمارو د ده نه مخکې وایي موږ یو کس ته وایو مړه د خر په شان که نه نو کاف جاره ورسه ولګوه د دې ال د حمزه د حرکت به صرف ختم شي نو څنګه به ویل کېږي کالحمارې دا پیش په زیر کې د خر په شان گدے کی طرح گدے جیسا ٹھیک شو ها دغه شان قرآن کې به تاسو ډېر اورېدلي یې کل جبالی اصل کې دی الجبالو د دې کاف جاره د وجې کل جبالی زیر جبال له ورکه د غر په شان پہاڑ کی طرح پہاڑ جیسا ٹھیک شو دغه شان تیرے کل حجارتی ٹھیک شو کل حجارتی
د کاڼي په شان کل حجارت حجاره دا کاڼي ته وایي ٹھیک شوه نو کل حجارت او اشد قسوه ٹھیک شوه دا د سوره بقره کې ده چېرې د خلکو زړونه د کاڼي په شانتي دي یا د دین هم او اشد قسوه یا د دین هم زیات سخت دي ٹھیک شوه نو کل حجارت د کاڼي په شان د کاف جاره معنا ده په شان ٹھیک شوه جی کدأب آل فرعون دا دأب باندې کاف جاره داخل شوی ٹھیک شوه ها کل انعام د زناورو په شان کل انعام کاف جاره په انعام باندې داخل شو ٹھیک شوه که زه چېرته کله ویم یاره مونږ طالبان اکثر خپلو کې داسې وایي یاره دا په پلاني حرف داخل شو یا پلاني مطلب دا چې دا هغې نه مخکې ولګېدو هغه په خوله لګېدلي وي بس ښه جي کالمجرمین د مجرمانو په شان کالمجرمین کالمجرمین مجرمانو په شان ٹھیک شو جی نه دا مجرمون دی اصل کې اونه حالت رفع دی او چې حالت نسب کې شي نو بیا به ای نه وي او حالت جر کې شي نو ای نه به شي دا مجرمون نه مخکې چې کله کاف جاره ولګېدو نو مجرمین شو دا مجرمون حالت جر ته کو که نه نو حالت جر کې مجرمین وي ٹھیک شه او جی او هغه د اتیانو والا قسمه بله ورځ کړې وه تېره یو جمعه باندې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف اصل کې عصفن دی کاف جاره به داخل شو كعصف مأکول کائے ہوئے بوسے کی طرح د خوړلی شوي گیا پشان خوړلی شوي بوسو پشان دا کاف جاره د وجې نه هغه پشان معنی مونږ کوو اوس پوهېږئ کعصف داسې دی كعصف مأکول کایا ہوا كذلك نه كذلك كالفخار كالفخار دغه شان چې دی كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش كالعرجون القديم نو کاف جاره نه پس په یو اسم وي هغه به همیشه مجرور وي دا كذلك هم دی تقریبا كذلك ما مبني دی ذلك ته مونږ دلته سې خپلو کې مبني وایو او نور دا هدایت النحو والا علم النحو والا دی ورته اسم غیر متمکن وایي نو دغه ته مبني ته وایي که نه نو كذلك ښه جي د چا ضروري کار خو نشته خیر دی که ضروري وي دا سبب یا سبب وایو تقسیم به کو په نیمه باندې دا څلورم نن وي نو دا تقریبا دا 10 ته په سبب یې ورسه هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين